په خپل ترمنځ چې کوم دی نو دې وخت کې دونه اړې ګړې روان دي په خپلو کې چولي شوي دي عمران خان چې کوم دی هغه په ځای پاتې دی او پرون چې د ملاقات ورځ وه هغه خالي لاړه څوک ورسره ملو ملاقات قدرې ونه شو ټوله ورځ هغه دې لار ته کتل چې څوک به راشي خو یو مله رانهله نو هغوی نه غواړي هغوی دې وخت کې په خپلو چرچو مزو او مفاداتو کې دي نو دا یو ډېر غټ خبر راغلی چې ډېر زر ده چې هغه د اډیاله جیل نه چې کوم دی نو هغه شیب شي خو دې وخت کې د پی ټي آی 1 پاینټ ایجنډه ده د هغه رښایي نو په دې باندې خبرې تر رواني دویم نن ګران اردوونکو کریډټ ځي ډي پی او 400 ته بیا او انټي کرپشن 400 چې کوم دی نو نن ډېره لویه کاروي په بر شکور کې کړې ده او 190 کنال ځمکه چې کومه ده دا سرکاري جایدادو په دې باندې قبضه شوې وه دا 190 کنال او 15 مرلې او دا ځمکه چې کوم ده انټي کرپشن دلته کې چې کوم سرکل افسر دی شاکر خان زیشان خان او دغه شانتې شمس خان لطیف خان اسد اصغر دا ټیم دی او دا ما په لومړي ځل په 400 کې د انټي کرپشن څه کاروي ولیدله چې په جار مې ولیدله په کولو مټ مې ولیدله 190 کنال ځمکه په شمالي اشنغر کې دا واګزار کول دا د قبضه مافیا نه اغستل دا ډېر لوی پراجیکټ دی او دغه کې ډي اس پي تنګي زرداد خان اس ایچ او منداڼې اس ایچ او تنګي فضل داود خان دا غوی ذکر بم کو خدا کریډټ هم ډي پی او ته ځي بیا ډي سي 400 بیا اي سي تنګي چې کوم دی هغه هم موجودو خدا د انټي کرپشن ډېر غټه دغه وه دې کې د مردان ایډي چې کوم دی نو هغه هم دې ته راغلی ډایرکټر خیبر پښتونخوا انټي کرپشن صدیق انجم صاحب چې کوم دی نو هغه هم دې له راغلو او دا ډېره غټه کامیابي چې کومه ده هغه نن ترلاسه شوې ده او دغه ځمکه چې کومه ده نو هغه اغستې شوې ده دا سرکاري ځمکه ده اوس په کار ده خو ترقیاتي عمل شته دی نه یعنې 190 کنال ډېره غټه دغه ده چې یو میډیکل کالج پې جوړ شي یا یو انجینیرینګ یونیورسټي پې جوړ شي یا یو کیډټ کالج پې جوړ شي یو غټه یونیورسټي پې په کار د شمالي اشنغر خلکو دپاره انقلابي خلک لري تعلیم یافته خلک لري تعلیم پسې ډېر دغه دي او اوس خو مندڼي علاقې ته چې کوم دی نو نیو اسلامیه پبلک سکول اینډ کالج دا